شعور ته د زړه د تل اخره دې سیستم پېښ کوم. ملګرو کیسه ډېره واضحه روانه ده او بیا ستاسو دلته په دې خاوره باندې نل هم ډېر واضح ښکاره کېږي. دا د ژوندو خلکو، دا د باشعوره ولسونو یو پهچان وي، یوه پېژندګلي وي، لکه تاسو یې چې ورکوئ. ملګرو په دې خاوره باندې اول پېښه دلته په دې خاوره باندې پېښې ولې کېږي؟ زموږ دا یقین جوړ شوی دی چې امریکا او پاکستان په یو پېچ شوي دي. دوی د چای نه سپېڅ ختم کوي، خو په داسې طریقه چې لاسونه به د پښتنو پرې کټ کړي. په دې حواله سره به په جنوبي پښتونخوا، په سویلي پښتونخوا کې دوی دا واقعات شروع کړي، بیا بېرته چاینا ته ووایي یا دوی په سپېڅ په هم حملې وشي چې دا خو دلته ترهګر دي، ترهګر به ثابت شي د دغو واقعاتونه او بیا به وایي موږ ته اوس پیسې راکړه چې اپرېشنونه وکړه، بیا به ستاسو کاڼې بڼوي، ستاسو وطنونه به ورانوي. خو دا کیسه اوس ممکنه نه ده پاتې شوې. دوی اول ټرایي، اول کوښښ چې په قله سیف الله وکړه، د قله سیف الله باشعور ځوانان په سر راپورته شول. چار یې منځته چې دا واقعات زه نه منم. 3 ورځې درمیا ورکړله، جلسه وشوله او بیا دوی پوه شول چې په قله سیف الله چې ناکام شول. دغو ناکامو دغه دهشتګردې پالیسۍ، دغه ترهګر سوچونو دغې منډه کړل او نورلایي ته لاړل. په نورلایي کې یې پېښه وکړله. په نورلایي کې هم باشعوره ولس راپورته شوه او د دوی مخه ونیوله چې دغه ښار کې موږ دا شی نه منو، دلته بې بیکي نه کوې. درد یې ورکړې. د ارمان په شان ځوانانو شهادتونه هم ورکړل او په هغې ښار کې ترهګري نه کړي نقابونه. بیا دوی منډه کړل، سنځاوي ته راغلل. د سنځاوي ولس یې هم وکته، د سنځاوي ځوانان او مشران یې هم وکتل، د سنځاوي ولس یې وکته چې دا هم دا شی نه مني. دا پالیسي یې په ناکامي روانه ده. دا دغې خاورې ته چې د بربادۍ پالیسي کومې را روانې دي، دا دغې خاورې ته چې د مرګونو د سلسلې شروع کولو والا شروعات دوی کوم کوي، کوم دی شی دوی پیل کوي، دا په هر ځای کې دغې ولس د دغې باشعوره کام سیاسي پاټو هم ولس هم مشترکت ورباندې ناکام کړی دی. دا ستاسو دوی مېړانه ده. قانونه کښې په قانونه بدې ورځې را ځي، په قانونو په ځوانانو باندې بدې ورځې را ځي. دا واقعات چې وګورئ هم د سنځاوي په دې کښې هم ډېر نښانات دي د پوهې دپاره، ډېر نښانات دي په دې کښې د یو شي د یعنې په ځان پوهولو دپاره. تاسو به لوېدلي وي چې دا چوکۍ چې کوم کسان ورسره بلد وو هغه یې لرې کړل، نوي کسان یې راوړل، پرېږدي چې هم ځنو ته ټوپک نه کړل ول او دغه پرې کښېنول. بیا په دوی حمله په 2 بجې کې وي او ستا دا دلته کرنیل او ډېر چې کوم وخت خبرېږي ورته راځي. داسې دا زموږ د خاورې ځوانان بیا سلې نه پرېږدي. دا ځوانان دا چېرته اوبو نه دي راوړي، دا سیندونو نه دي راوړي، دا منځې پلارونو ډېر په مشکلات کښې را لوی کړي دي، ډېر په غربت کښې را لوی کړي دي. د دوی په سرونو باندې پالیسي چلول، کټ دی انداول. دا پښتون ولس چې چېرته دی نه یې مني، نه دی پرې وچلوي، نه آینده دوی د پښتون ولس هغه دوی کولی شي هسې په پا یې کولی. د دوی هر شی به ناکام وي. د دې ټول ولس سره، د ټول سنځاوي سره زه په دې ټلیفون باندې یو او زه ستاسو نه ډېره بخښنه غواړم. اول زه ډېره بخښنه غواړم، زه بیا بخښنه غواړم. زه نن ستاسو په منځ کښې نه یم، زه په ټلیفون رابطه کوم. زموږ دې خاوره ته، دا د پښتنو خاوره ته، دا د ارسلانو منګیالو خاوره ته دوی تګ راتګ بند کوي. خو موږ ورته وایو دا ورځې به دې تېرې شي، بیا به دې دا زور نه وي پاتې. خو هر وخت به موږ راځو هم او بیا د ټولو سنځاوي سره او بیا دلته د ټولو مشرانو سره د هغه ورځ باندې یو پالیسي راغلې ده د دوی په خاوره او دوی یې ناکامول غواړي. موږ کلک ودرېږو د دغې سره. موږ نن درته وایم اوس دې مشوره وکړي چې کله هم تاسو مشوره وکړئ، تاسو مشران، تاسو سیاسي لیډران د دغې سنځاوئ، دا چې فیصله وکړي
چې مونږ دا د کار کوو ماتې صرف راوتوي که په دنیا کښې احتجاجونه کوئ که په ټول پاکستان کښې کوئ که په کوم ځای کښې کوئ مونږ بیا په خپل سره هم درته کوو تاسو په مونږ بیا کوو چې کوم اړ مونږ به په دې خاوره کښې د کلام تجویز نه کوم چې به ستاسو اورم چې تاسو څه شی رایې وي مونږ به په هغه کوو په سنداوي ولس نن چې کوم جرأت یعنې وکړه او په دې جرأت باندې د ټول د نور پښتون ولس چې کوم دلته افادې کړی دې ته هم راوینځي باقي زه د ټول ولس سره هم او د ټولو مشرانو سره تعزیت کوم او دې پېښه باندې مونږ ډېر غمجن یو د پېښې غم مونږ محسوس کوو مونږ کله هم دا غم ستاسو غم نه بولو دا زموږ ستاسو شریک غم دی دا زموږ ستاسو شریکه وینه ده دا زموږ ستاسو شریک یو وطن دی دې باندې که په یو خاص شي په سمتاوی چې دی هغه خرابوي او وزیرستان ته هېڅ ښکلی جوړوي په والله زما وزیرستان به نه خوشحال شمه زه به دا وایم چې زما د ټولې پښتونخوا ولس امن پکار دی د دې وطن خپلوین پکار ده مینه مو پکار ده په دې یو بل شي د دې ټول ولس سره دا غم راځي بیا کوو الله دې دا شهیدانو ته لویې درجې ورکړي الله د دوی کورونو د دوی خپلو خپلوانو صبر ونصیب کړي ټوله علاقه ته دعا کوو چې خدای دې په دوی باندې بیا چېرته داسې آفت نه راولي او ژوندي قامونه ژوندي ولسونه هغه باندې خدای هم هغه سره خدای وي الله پاک په قرآن شریف کښې ډېر واضح ویلي دي چې په قامونو بده ورځ راشي چې تر څو پورې دوی خپله نه لرې کول غواړي زه نه لرې کوم نو دا د سرګاوي ولس دا د قام دا ثابته کړله چې په دوی بده ورځ راتلله دوی ټول ورته ودرېدل زه په دې کلي په نیک خبرې باندې خو یو څه هم ځان ته یو پیغور ځان ته په ځان درنه پرېږدم زه د دوی په منځ کښې ناست وی دلته په دې منځ کښې ناست وی او تاسو سره وی هر وخت خو بیا هم چې کله ما ته موقع جوړېږي زه به ستاسو خاوره ته ستاسو په خوشحالي ستاسو په مشوره هر وخت چې کله تاسو وایې راځم به او دا پېښه کله پرېښودونکې نه ده دا کله هم او چې تر څو پورې د هغه په حساب کتاب کړي زموږ مطالبه ده اکسټرا جوډیشل کلینګ د عدالت نه لرې مرګونه چې کوم شوي دي په دې کښې دا ټولې پېښې چې تر څو پوره مونږ په دې باندې خبره نه وي کړې تر هغې پوره که چا درته وویل چې پي ټي ایم په مذاکرات راځي شو بیا په موږ لعنت ووایې مونږ به تر هغې پوره په دې باندې ولاړ وو ستاسو په هره کیسه باندې دا زموږ ستاسو شریک وطن دی په دې باندې که په یو ځای شي هم څوک هم یرغل کوي مونږ به ټول ورته ودرېږو نن د سنځاوۍ ولس ته بیتي ځان یوازې نه شماروي او زه غږ کوم په ټولو پښتونخوا باندې په ټولو پښتنو باندې داسې واقعاتو خلاف راپورته شي د خپل نمبر انتظار نه کوي پشین د خپل نمبر انتظار نه کوي چمن ته انتظار نه کوي ژوب ته انتظار نه کوي کله په خلاف داسې واقعاتو کښې کوی ته د انتظار نه کوي دا نور ښارونه دي د خپلو زامنو ورونو د لاسونو انتظار نه کوي راپورته دي چې په دې پسې دا پېښې دا ډېرې ویل پلېنډ پېښې ښکارېږي دا پېښې داسې ښکارېږي چې که چېرته پېښې هغه پلېنډ اول نه ورته شوی وي دا مونږ ته کله هم ناڅاپي پېښې نه ښکارېږي دا ناګانې پېښې نه ښکارېږي دا ډېرې ویل پلېنډ پېښې دي دغې خلاف به ټول مشترکان راپاڅو بیا هم د دې ولس بانکدارانو مشرانو ته وایم چې ته هم داسې خدمت کوې مونږ ته به امر کوئ مونږ ته به امر کوئ چې په تاسو دا خدمت پیدا به کوئ مونږ ته ډېر په فخر سره ډېر په ویاړ سره ډېر د زړه په سکون سره هغه کار کوو خدای دې تاسو تل آباد لري خدای دې تاسو تل خوشحال لري ستاسو ننګ ستاسو مېړانه ستاسو غیرت دا نن ټولو پښتنو هم او د پښتنو قاتلانو هم د پښتنو باندې ظلم کوونکو خلکو هم دا ولیدو بله خبره زه دلته کوم په دې خاوره باندې پولیس هم اوسېږي نور ډېر قوتونه د هغه هم اوسېږي هغه چې ډېر پښتانه هم دي هغو ته وایو ستاسو د تپوس دا خړګی ولس دی دا په خاورو چې ناست دي دا په کوڅۍ چې مشانست دي ستاسو د تپوس دا خلک دي کله هم دا ریاست د ستا تپوس نه کوي دا ریاست ستا په وینو باندې کاروبارونه جوړوي زما ورور زوی دغې خاورې دی پولیس دی هغه د ډېر فکر دا خبره وکړي کله هم د دوی نه داسې عمل ونه شي چې هغه د کار دغې خړګو ځوانانو پر خلاف کار شي
نو دغه هم دوی ته خدای دې دا خاوره تل په امن ښه وساتي. خدای دې کله هم بدې ورځې دې خاوره ته را نه وړي. خدای دې موږ تل ټولو ته آخره ختمه په غیرت و سند و په ایمان سره په دې کلمه راکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خدای مو آباد کړه.